لکه اکثر مونږه په طریقه نه پوهېږو چې یاره مونږ باندې څه مصیبت راشي یا زموږ څه حاجت وي نو دا به مونږ څنګه طریقې سره وایو. فرض که د رشتې مسله ده یا قرضدار یې ته وایې چې یاره الله مې قرض ختم کړي، دا چې ته یو هفته وکړې که نه تا ته به دا سر پته ولګي. محترمو، داسې کلمات درته ښیم چې ستاسو کله یو حاجت وي او تاسو خپل حاجت غواړئ، د دې کلماتو په ذریعې سره چې تاسو غواړئ حاجت به هم پوره شي. یا په چا باندې څه پریشاني راله، دا سړی پریشانه شو او ده ته څه مصیبت رالی او د دې الفاظو سره د الله نه دعا وغوښتله چې الله د دې مصیبت نه مې خلاص کړي، هم ته الله نجات ورکوي. محترمو، حدیث مبارک کې د دې کلماتو ډېر زیات چې کوم دی نه فضیلت راغلی دی او دا د حضرت یونس علیه السلام چې کومه دعا ده په هغې ته خبره کوم. تاسو ټولو له درځي ماشاءالله ډېر ملګري ویم ښه، خو لکه اکثر مونږ په طریقه نه پوهېږو چې یاره مونږ باندې څه مصیبت راشي یا زموږ څه حاجت وي نو دا به مونږ څنګه طریقې سره وایو. او آیا دا چې مونږ کله وغواړو دا ووایو نو الله جل شانه نه به بیا دعا څنګه طریقې سره غواړو. محترمو، د دې ډېر غټ فضیلت راغلی. یو خو دا چې ته کله څه مصیبت کې ګرفتار شوې نو دا آیت مبارک ته ویم درته، دا به ډېر وی څومره به وی طریقه درته ویم. یا ته چې کوم دی نو څه حاجت دی د الله نه غواړې، فرض که د رشتې مسله ده یا قرضدار یې ته وایې چې یاره الله مې قرض ختم کړي، یا د بار ملک د تلو مسله ده یا ته بارې کار دې نشته یا کار شته څوک دله پیسې نه درکوي، دغه ټول جمیع چې څومره ستا حاجت غونډ پکې راځي. محترمو، دا آیت مبارک لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دا به ته 314 پیري ووایې. څومره؟ 313 مرتبه. که په اودس کې ویلی شي نو ډېره ښه خبره ده، ځکه تاسو ته ما نورو ویډیوګانو کې هم ویلي دي چې په اودس کې د عمل نورانیت سی وایي، لکه اثر یې سی وایي. اودس چا رجم څنګه چې مونځ ته کې داسې به دې ته وکړې تسبیح یا کاونټر به راوالې چې په څه باندې ته شماري، دا به شروع کړي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دا به شروع کړي نه دا به ته 314 پیري وي. نو که ستاسو حاجت دی دې نه پس په دعا وکړي. اوس د دعا طریقه دا ده چې کله ته دا 314 پیري هره ورځ وایه، د دې یو ختم کوه. دا چې ته یو هفته وکړې که نه تا ته به دا سر پته ولګي. بیا چې ته کله دعا غواړې نو ځان دپاره به چې کله دعا غواړې که نه درود شریف په یو پیره په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باندې وي. چې یو پیره درود شریف وي بیا به دعا وغواړې، خو د زړه د کومې نه الله جل شانه ته وجاړه دعا وغواړه، هغې نه پس بیا درود شریف ووایه، الله به دا کار ډېر زر چې کوم دی نو پوره کړي. یا مصیبت کې ګرفتار شوې، فرض که څه مصیبت راغلی یا چې کوم دی نه ته ګیر شولې، بس دا شروع کړه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دا شروع کړه 314 پیرو ځان باندې چوپ کا. ځکه احادیث کې محترم او ډېر غټ فضیلت راغلی. لکه حدیث کې راځي څوک چې دا بیماری په حالت کې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا 40 پیري وایي. موږ تاسو ټول زیاتره بیمار خلک یو، دا وایه هر ورځ کم از کم 40 پیري وایي. رسول الله مبارک وایي څوک چې دا 40 پیري وایي د بیماری په حالت کې وایي که جوړ شو ټول ګناهونه به ورته الله معاف کړي، او که فرض کا په دغه بیماری کې وفات شو نو شهید درجه به الله ورکړي. ډېر غټ فضیلتونه نور هم راغلي، ثواب په ډېرو خلکو سره شیر کوي او دا اسم اعظم دی، ډېرو خلکو کارونو سره کېږي. الله خوشحاله کړي.